بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. دا مستملي احوال هغه تقریبا په ختمېدو دي چې مستملي به معرفه کله راوړو او نکره به کله راوړو او مقدم کوو به کله دا احوال ذکر شو. نو بیا پدې کې یو مسله هغه ذکر کړي د ما انا قلت په نوم باندې دا مشهور ده. د دې مثال دا دی، د دې مطلب دا دی چې کله دا مسند الیه مخکې ذکر شوی او د دې سره حرف نفی راغلی وي، حرف نفی راغلی او دا په فعل باندې مقدم شوی لکه ما انا قلت. نو وای چې کله په دې حالت کې راغلی دا مسند الیه مخکې شوی نو دا د تخصیص فائدہ ورکوي د خبر فعلی سره. مطلب دا دی چې کله حرف نفی راشي د دې سره مسند الیه مقدم راشي او بیا ورستو چې دا خبر فعلی راشي، نو دې مقصد دا دی چې دا فعل د متکلم نه منفي شوی دی او د غیر د لپاره ثابت دی. لکه موږ وی چې دی وی ما انا قلت هذا، نو دې مطلب دا دی چې دا کوم خبره چې تاسو در رسیدلې ده دا معنی دا کړي نو د متکلم د ځان نه منفي کړله خو د غیر د لپاره ثبوت کړي، مطلب معنی نه کړي، معنی له بل چاره کړي. اوس دا خبره کوي کنه وای چې کله د دې نه دا مطلب چې د نفي د خپل ځان د نفي د متکلم د خپل ځان نه کوي او اثبات د غیر د لپاره کوي. نو دې لپاره ما انا قلت هذا صرف دغه مثال دی. دا مثال ما انا قلت هذا ولا غیری، دا مثال بیا ویل صحیح نه دی. ولې ځکه ما انا قلت هذا سره خو د نفي د متکلم د خپل ځان نه وکړه، نفي د متکلم او د بل لپاره ثابت کړه او بلا غیری سره د بل نو منفي کړه او حال چې خبره عادت دا رسیدلې ده، خبره خوشوي ده خو چې نصیب دا ویل ما انا قلت هذا مطلب دا خبره معنی دا کړي د معنی علاوه نور قسم دا کړی دا صحیح ده. خو چې کړه دا ما انا قلت هذا د ځان خو من فکره خو دا غیر د لپاره د پکې د ثبوت هغه خبره چوا نه په لا غیر سره دین د فقره نو دی وجه نو چې ما انا قلت هذا ولا غیری ویل صحیح نه دي. یا دغه شان ما انا رايت احدا دا ویل هم صحیح نه دي ځکه ما انا رايت کدا وی کنه ما انا رايت مطلب دا دی چې ما هیڅ څوک نه لیدلی، ما څوک نه لیدلی. خو دې ما انا رايت احدا وې دا مثال څنګه صحیح نه کنه چې دې مطلب دا شو چې مطلب زما ما چې کنه دا زغلی خو زمانه علاوه چې د دنیا څومره خلق دي دا ټول لپاره دا اثبات او دنیا ټول خلق خو دې نه نشي ده لکه پوښو په باندې یا دا وای چې ما انا ضربت الا زیدن دا مثال ویل صحیح نه دي. ولی ما انا ضربت مطلب دا چې ما وال نه کړی الا زیدن مگر زید مواله ده، مطلب زید لپاره مې صرف وال ثابت کړو د نور په مې کړی. نو دا ویل څنګه صحیح دي کنه چې دې نه بیا دا مطلب راځي چې د زید نه علاوه د دنیا د سپر سړي چې دي نو دا ټول بدني وایي ټول سړي راګرول په کې نشته لکه پوښو په باندې وسو ګورې دیتا وی ولهذا د دې وجنه د کوم وجنه لأن التقديم يفيد التخصيص، چې تقدیم فائدہ د تخصیص ور کوي ونفي الحكم عن المذكور او نفي کوي حکم د مذکورنا مع ثبوته للغير سره د دې په غیر د پاره سکی ثابتای. نو لهذا د دې وجنه لم يسيغون دي ما انا قلت ولا غيري، ما انا قلت هذا ولا غيري چې نه ما دا خبره کړل نه زمانه له بل چا کړی دا. ولې لأن مفهوم ما قلت ذکر ما قلت مفهوم دار ثبوت قائلیت هذا القول لغير المتكلم چې دا د متکلم نه علاوه د بل چا لپاره د یقول د قائلیت ثابتوي. ومنطوق لا غیر لا نفيها عنه او دا لا غیر چې تا کړوي نو دا غیر نه هم تکلم چې نه د منفي کو وهما متناقضان اتبان متناقض دي. لکه پوښو به باندې لکه بلې خبره باندې پوښوي نو دا ما انا قلت هذا ولا غیري ویل جندا سین دي دا شان دي ولا ما انا رايت احدا ما انا رايت احدا ولم سین دي. ولي لانه يقتضي زکه تقاضا کوي ان يكون انسان چې ویلا انسان علاوه د متکلمنا قد راى كل احد من الناس چې دا هر یو د خلق نلدلې یعنی په دنیا کې د څومره خلک د ټولي سګړي لیدلې نو دا خو صحیح نه ده. لکه پوښوي دا د دنیا د ټولو خلق لیدل صحیح دي دا ممکن نه دي چې په دنیا کې څومره خلک دی ویني. نو وي ما انا رايت احدا په دې کې څه چلې نو لانه قد نفع عن المتكلم الرؤيه چې دلته دې متکلم د خپل ځان خو دا دغه منفي کړه ده چې مان دللی او على وجه العموم في المقول فيجب ان واجب دي ان يثبت لغيره
چې ثابت شي غیر لپاره على وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي د لپاره د دې چې بری نفي سره د متکلم ته نه خاص کېدل متحقق شي لکه پوه شو به باندې ولا ما انا رايت احدا ندام د قشان دي یعنی ما انا رايت مسلم مخکې شوی دی او حرف نفي په داخله شوی دا نو دا غو لکه مطلب دا چې ما انا رايت ما هیڅوک نه لري مطلب ما نه لري خو د ما نه علاوه د دنیا دی ټول خلق لیدل لري ویګ به د دنیا ټول خلق خو لیدل ممکن نه دي پوه شوي ولا ما انا ضربت الا زيد ما انا ضربت الا زيد ويلهم زيد دي ولي ځکه چې ما انا ضربت مطلب دا دی چې ما د زید نه علاوه د دنیا ټول خلق ته دا واله ټول خلق لګای دا زید واله لانه يقتضي ذکر تقاضا کوي اي يكون انسان غيرك چې انسان چې علاوه ستانه دی انسان چې ستانه علاوه دی یعنی متکلم وي ما انا ضربت الا زيد ځان خدا وهل نه فکرل خو د دنیا د ټولو خلکو د باره سکللو نو د دنیا د ټولو خلکو د باره خو ته نشي ثابتولی چې ټول د دنیا ټول خلک یو کس چرنده وي لکه پوه شوئ لانه يقتضي ذکر دا تقاضا کوي ما نظرت الا د تقاضا کوي ان يكون انسان غيرك یو انسان علاوه ستانه قد ضرب قد ضرب كل احد سوى زيد چې ټول دنیا د خلک واله هري واله سیوا د زید نه لکه پوه شوئ لان المستثنى منه مقدر نام ذکر لکه مستثنى منه ته مقدر ده وعام ده وكل ما نفيته عن المذكور او خارج سجدا نفك ده مذكورنا على وجه العصر فدرقه العصر باندې يجب ثبوته لغير واجب کی ثبوت ده غیر لپاره تحقیقا لمعنى العصر لپاره چې د حصر نه معنی به متحقق ثابت شي ان عام فعام كتخصيص ولا معنى ده حصر ولا معنى عام وجعام او انخاص فخاص وفي هذا المقام مناسب نفيسه والشحنه بها في الشرح او بلغ نوم كل باسونه دي چې شرح به مزین کړی نه لکه پوه شو به باندې نو دې پورې دا خبره شو لکه چې ما انا قلت کله دا مستملی چې مخک لشي او د دې سره حرف نفي راشي حرف نفي وسره راشي نو دا راځي د دې لپاره چې د متکلم نه دا خبر منفي کوي او د نور د لپاره ثابتای نو انا قلت هذا ويل سيدي دا دې مطلب دی چې دا فعل د متکلم نه منفي شو او د نور ټول خلکو د لپاره څه شو ثابت شو ټول خلک مطلب چې کم چې د متکلم او د مخاطب په ذهن کې دي پنځه کسان شپږ کسان مخکور دوی شو خو ما انا قلت هذا ولا غيري ويل چې دا صحیح نه دي ولا غيري ويل ته صحیح نه دي چې به ما انا قلت هذا سره تا خو د خپل ځان نه نفي د متکلم وکړه نفي متکلم ځان منفي وکړه خو د نور د لپاره دا تکلم ثابت کو قاعده ثابت کو خو چې کله دا وایي چې ما انا قلت هذا ولا غيري نو په ولا غيري سره دا بل نه هم د نور نه هم هغه قاعده چې دا منفي شو نو دا ارتفاع غوښنه صحیح دي پوه شئ دا شان دي ما انا رايت احد دا ویل صحیح دي ما رضت لازم صحیح ها دا وای هغه صورت کنه چې کله د مسند الیه سره حرف نفي راغلی و کله مسند الیه سره راغلی و کچرته د مسند الیه سره د حرف نفي نه راغلی نه بیا دوه صورتونه دي کله مسند الیه سره حرف نفي نه راغلی نو څه صورتونه دي یا خو بده چې په جمله کې به اصل نه حرف نفي وینه او یا بده چې حرف نفي به وي خو د مسند الیه نه ورستو لکه زمه انا سعيت في حاجتك انا سعيت في حاجتك په دې کلام کې دغشته حرف نفي پکشته نشته پکې کنه خو شو به معنی او دویم مثال چې حرف نفي پکې راغله غروس پر راغله لکه زم انت لا تقدم نو دلته مسلم لمشته حرف نفي مشته خو هغه د مسلم لینا غروس پر راغله نو چې کله د حرف نفي د مسلم لینا مخکې نه راغله یا خو په بیا څو صورتونه دي وا چې یا په جمله کې رسنه اړو حرف نفي وینو او یا به حرف نفي وي او د مسلم لینا ما غروس راغلی وي نو دا بیا د تخصیص لپاره راځي د سره لپاره راځي د تخصیص لپاره یا د انفراد لپاره تخصیص دا مطلب وو چې لکه ته لکه زماده کار چې کنه زماده کار دی عبد الله کړه دی شفیع الرحمن نه کړه پوه شئ خو شفیع الرحمن وایي چې زما ستا کار صرف ما کړه دی نه زه صرف ستا په کار کې حاجت کوم ستا په حاجت کې صرف څه کوشش کوم انا سعيت في حاجتك نه دی مطلب دا دی چې لکه ستا په ځای کې چې کوم دی چې دا کار عبد الله کړه دا عبد الله نه کړه دا ما کړ یو دا تخصیص او دا قصری قلب پوه شئ ایا قصری افراد چې مطلب دا دی چې یو کس وایي چې لکه دا کار به هم شفیع الرحمن کړه ما ولا کړه دی ټولو ته نو شفیع الرحمن هم کړه عبد الله هم کړه یاسر هم کړه عبد الرحمن هم کړه خدای انا سعيت في حاجتك مطلب دا دی چې صرف او صرف ما ستا په کار کې حاجت کړه ما سره بری کار کې نور څوک شریک نشته هغه پوه شو به باندې باندې پوه شو نو چې کله دا لاول نه مطلب دا دی کنه چې کله پکې
درې غیر منفي کول دي یعنی انفراد نو دی به سره لا غیری ټکی لګي لکه دې چې وایي انا ساعتک فی حاجتک لا غیری انا ساعت فی حاجتک لا غیری یعنی ما صرف ستا په حاجت کې کوشش کړې د معنی علاوه بل چا نه لري کړه او دا دویم چې دی کنه چې دې پکې د مشارکت پکې ختمي نو دې انا ساعت حاجتک انا ساعت فی حاجتک وحدی جما استابلی مستابلی حاجت کی صرف ما محنت کړه یعنی کستا دا خیالي چې هغه د عبد الله بو سره کړه سیاسر بو سره کړه فضل الرحمن بو سره کړه نو دونه نه کړه نو دلته ګوره دا خاصواله راغی پوه شو دې باندې کله به اس مطلق تاکید برازي هغه بیا وسوي دا یو وایو وان لم يلي المسند له حرف النفي کچته مسند له د حرف نفي سره یو ځای نه وا مطلب دا دی چې مسند له نه مکه حرف نفي نه راغله نو بیا څو صورتونه دي وا بالا يكون في الكلام حرف النفي چې په کلام کې ورسره ناړو حرف نفي وینو او يكون حرف النفي یا به حرف نفي وي او متاخرا على المسند له د متاخر على المسند له مسند له بسوي مؤخر نو فقد ياتي بیا کله کله تقدیم د سره لپاره دي للتخصيص د سره لپاره د تخصيص لپاره نو د تخصیص کې بیا کوي ردنا علی من زعم انفراد غیری یعنی یا ورت کول هغه چې دا خیال دی چې دا کس یو کس دا کار کړی ودنا علاوه بل ځا کړ ای غیر المسلم به ای بالقبل الفعلی او زعم مشارکته یا دا متکلم د ګمان کوي د مشارکت د سره چې د سره په دې کار کې دا بل کس سره هم شریک دی خو شو مې معنی فی القبل الفعلی لکه انا سعیت فی حاجتک چې ما کوشش کړل استا پر حاجت کې لمن زعم دا چر پر چې د ګمان کړه انفراد لغیر بالسعی چې دی و چې دا امداد دا کوشش بل کس کړه دی هغه یو دی لکه ما کار شکر الرحمن دا ولا کړه دا شکر الرحمن نه کړه بلکې عبد الله کړه نو عبد الله دا شکر الرحمن دې دا خبره کوي چې لکه انا سعید په حاجت کا چې مطلب دا چې ستا په دې کې چې کم عبد الله دا کړه نه کړه بلکې ما کړه دلته انفراد دی و شو به معنی لمن زعم انفراد الغير بصفه فيكون قصر قلبي نو دا قصر قلبي شو لکه یو نه بل دا وړي کنه او زعم مشارکته لك یا بده ګومان کوي د مشارکت د غیر سره په لسای کې لکه دې مې جما کاټو دا ولا کړه نو دا کار بم شفیع الرحمن کړه او عبد الله کړه او یاسر کړه او عبد الرحمن کړه نو دا شفیع الرحمن انا سعيت في حاجتك یعنی ما دا کار سب ستا حاجت کې ما کوشش کړل د دین علاوه دا ما سره بل دا بګنو نو فيكون قصر افراد دا به قصر افراد بشي وذا الاولنه چې د قصر قلبي کنه نو يؤكد على الاول مؤكد کی اول باندې اول کوم دی على تقدير كونه ردنا على من زعم انفراد الغير په تقدیر دې باندې چې ترت کې چیرې د ګمان دی چې یو کس د غوایې د یو دنه علاوه دی نو دې سره به دا مؤکد کې په لا غیری سره پس سره لکه مثل لا زيد ولا عمرو ولا من سوا چې انا ساعت فی حاجتک لا زید انا ساعت فی حاجتک لا عمرو انا ساعت فی حاجتک لا غیری لانه دال صریحا ذکر دلالت کی صراحتا على ازاله الشبهه في ازاله الشبهه من ان الفعل صدر عن الغير لا فعل صدر شوی غیر نه ويؤكد على الثاني او چې فهم موقت کیږي فهم څه مطلب وو چې لکه دی وایي چې لکه دا کار یوازې نه کړه بلکې دې سره بلانکی به سره مدد کړي اي على تقدير كوني په تقدیر دې باندې کېدل چې رد على من زعم المشاركه بنا وحدي دسه انا ساعد في حاجتك وحدي متفردا او متوحدا يا دا ټول ټکی به سره انا ساعد في حاجتك متفردا انا ساعد في حاجتك متوحدا او غير مشارك لانه الدال ذكر دلالة صراحه على ازاله شبهه اشتراك الغير في الفعل والتاكيد لك پوښو به معنی والتاكيد انما يكون لدفع شبهه او تاكيد کله کله راځي دا شبهه د فقول لپاره خالجت قلب السامع چې دا سامع په ځل کې چرند راغلي پوښوي د سامع په ذهن کې دا راغلي چې هغه ورته دا وې کنه انا سایت په حاجتک وادي لاغې او وقد ياتي لتقويه الحكم او کله کله دا راځي د تقویت د حکم لپاره یعنی درې په درې سره چل کېږي حکم مضبوطی کی اوس ما ته وګوره حکم مضبوطی کی لګته هو يعطي الجزيله نو دلته حکم څنګه مضبوطی کی لګته دلته په کوم هو ذکر شو هو ضمیر مستمل نه او په يعطي کې هم هو ضمیر د چار راځي دغه هو تا نو دلته کې دا مستمل په مقرر ذکر شو او دا هغه صورتونه دي چې بلې کې حرف نفي نشته نه نو خبره دا شوه چې کله د حرف نفي د مستملین مخکې نه راغلي نو دې بیا په صورتونه دي یو دا چې حرف نفي پکې د سره اینو او دویم بوس وایو چې حرف نفي پکې خو هغه د دې نه ورسره راغلي که حرف نفي پکې نه داغي مثال انا ساعت فی حاجتک نو دا بیا راځي د پاره د تخصیص
او یا راځي د پاره د تقویت ته حکم د پاره تخصیص راځي نو په دې کې منګه دوه وي چې لکه د یو د متکلم په ذهن کې یو کس ته او کار بل چا کړي نو مخاطب ورته چې انا سایت په حاجت کوي پوه شو دې باندې او کله کله به دا راځي د سره لپاره د تقویت د حکم لپاره تقویت د حکم لکه دا هو یعطي الذین نو دلته تقویت د حکم څنګه راغی لکه دا هو نه هم یو کس مراد ده او په یو ته هو ضمیر د هم دي تراجه ده نه هو يدل قصدا الى تحقيق قصد کړه الى تحقیق دي خبر ده انه يفعل اعطاء الجديد چې دا کړي اعطاء وسيرد عليك تحقيق معنى تقوي ويراب شتات تقوي څه مطلب دی یعنی حکم مضبوطول وكذا اذا كان الفعل منفي دا وسات فهم صورته چې فعل منفي وي او دا مسلم الیه دغه نه مخکې دغه نه راغلي حرف نفي د مسلم الیه مخکې نه راغلي بلکې حرف نفي د مسلم الیه ورسره راځي نو ما دا وګورئ کچر د فعل منفي وکنه نو بیا کله تخصیص د پر راځي او کله تقوی د پر راځي کله تخصیص د پر راځي او کله سره پر راځي د تقوی د پر د تخصیص د پر راځي لکه دغه توه وكذا اذا كان الفعل منفيا فقد ياتي تقديم للتخصيص كلا كلا بعد تقديم راجع لپاره تخصيص وقد ياتي للتقوي وكلا كلا راجع سره لپاره نمضبوطيه لپاره فالاول دا الاولنه چې کلا کلا راجع تقدیم د تخصیص لپاره لکه انت ما سعيت في حاجتي انت ما سعيت في حاجتي وإتا ما په حاجت کی کوشش نه کړي قصدا الى تخصيص بعدم السعي وإذا دایکس چې کس کوي چې لکه دا سعی دا په د پوره خاص نه بلکې بل چا کړی دا نو دلته اوس ګوره د تخصیص لپاره چې مطلب دا کار خو ما شوی دی خو تا مال نه کړی مال دا کار بل چا کړی نو دا خطه برکې نمو والثاني دویم چې کله راځي تقوی لپاره لکه انت لا تقدیم نو په انت لا تقدیم کې تقوی ته حکم د سره غلې چې ګوره انت د دې نوم مخاطب مراد دی او بلا تقدیم فعل امر انت ضمیر به فاعل نو بدی کې چون کې د مسلم له کو پیری ذکر شو یو سره اتن ذکر شو لا ایو په دې من د فعل به ذکر شو لا نو بدی کې دا تقویت څه پیدا شوی دی الګه پوه شوي انا والثاني نوع انت لا تقديم هو التقريبه الحكم المنفي هذا حكم منفي ده مضبوط ولا بارج وتقريره فانه اشد لنفي الكلمه من لا تقديم واذا لا تقديم نتيجه ده پر نفي کې سخت ده دغه بلا تقديم کې لا تقديم فعل امر ده بدی کې صرف یو ضمیر ده انت او پر انت لا تقديم کې یو انت او یو بلا تقديم کې انت ده لما فيه ذکر بدی کې من تکرار الاسناد تکرار د اسناد المفقود في لا تقديم چې هغه مفقود په لا تقديم کې الګه پوښوي وقت سره المصنف على مثال تقوی و مصنف څه مثال تقوی ذکر کو ليفرع عليه تفرقه د پر دې چې د ما متفرع کې ليفرع عليه تفرقه بينه وبين تاكيد المصنف د پر دې چې د متفرع کې به دې باندې د فرق د دا او د مصنف په تاکید په مس کې کما اشاره الیه لکه څنګه اشاره کړه وکذا من لا تكذب انت اے و اذا لا تكذب انت جنه کنه نو اذا يعني انه اشد لنفي الكذب وإذا جنن دا ډیر جد سخت بنه بي کېدب کې د لا تکذیب انت نه لکه پوښوي ما ان فی تاکیدا سره د دې نه چې بری کی تاکید ده لکه دا انت لا تکذیب نه نه بری کې د لا تکذیب انت نه دا ډیر ده بری کې د لا تکذیب انت نه تاکید پکې ډیر ده ولی لانه اي لفظ انت ولان لا تكذب انت لتحقيق المحكوم عليه زکا چې دا انت او لا تكذب انت کدا انت دا راځي د پاره تاکید د محکوم علیه یعنی په دې سره محکوم علیه چې دا مضبوطی کی دسه موږ وایي لا تکذب انت چې موږ ترکیب کوو کنه نو موږ به دسه لا تکذب پر امر په دې کې دا انت ضمیر مؤکد او دا انت ور تاکید ده نو ډول نه یو څه مراد ده او په دې بل کې چې موږ ترکیب کوو نو انت لا تکذب موږ انت ضمیر مفهوم منفصل مستمر له لا تکذب فعل امر انت ضمیر مفهوم متصل چې دا انت ضمیر راځي د په لا تکذب کې دا انت ضمیر راځي د مخکنی انت تا الګه پوه شو به باندې نو په انت لا تکذیب کې پدې کې دا تخصیص پکې سیوا ده تقویت پکې سیوا ده د لا تکذیب انت نه ځکه چې دا انت په لا تکذیب انت کې دا انت چې نه دا دغه جوړیږي موقت جوړیږي د تاکید جوړیږي د مخکې لپاره الګه پوه شوي بأنه وضمير المخاطب تحقيقا وليس الاسناد اليه او اذن دا اسناد له على سبيل السهو والتجاوز او النسيان چې دا مسلم له لکه په طریقې د سهو په طریقې د نسيان په طریقې د مخکې ویل شو چې صفات تاکید موږ سره پاره لا لتاکید الحكم لا تاکید حکم نه پاره نه لعاد تکرر الاسناد لکه چې اسناد په مقرر نه ذکر شو وهذا الذي ذكر من التقديم والتخصيص ودا چې موږ وی کنه چې کله کله به تخصیص د پر راځي او کله کله به دا هغه صورتو چې کله حرف نفي نه ورستو معرفه راغلي کله د حرف نفي نه ورستو سره راغلي کچر د وځ د حرف نفي نه ورستو منکره راغلي وا
نو بیا وسلب د تخصیص د جنس فائدہ ورکړي لکه پوه شئ د جنس د واحد قواعد ذکر شو د واحد او که تسنیه ذکر شو د تسنیه او که جمع ذکر شو د شو د جمع وهذا الذي ذكر او دا غس چې ذکر کړی شو د احوال نه تقدیم د تخصیص نه چې کله د تخصیص لپاره دي او تقوی اخرى او کله کله تقوی لپاره دي ان بني الفعل على معرف کچرته دا مبني او دا فعل په معرفه باندې مطلب دا چې مسلم معرفه وا مسلم سوا معرفه وا وان بني الفعل على منكر او کچرته مبني دا فعل مطلب دا کچرته مسلم چې دا نه کېروا که مسلم سوا نو افعال تقدیم او تخصیص الجنس نو دا فائدہ تقدیم بیا د جنس په خاص کوي ای او الواحد یا واحد خاص کوي لکه دا رجل جاءني زمان خواته سړی راغله ای لا امراتون یعنی خزنه دراغله نو برجل جاءني ګوره تا لکه جنسیت د سړی ثابت کو د جنسیت د سړی لپاره د فعل ثابت کو او د خزنه د سکو منفي کو یا به دا وي چې جاءني رجل مطلب دا دی چې زمان خواته یو سړی راغله مطلب 2 او 3 4 5 نه دراغله ځکه چې دا اسم جنس لري کنه دا د دوه معنی احتمال لري یو دا چې لکه مطلب د دې نه راجز مراد واخلي او بل جنس مراد واخلي لکه موږ یې سړی مراد او یا دا چې د واحد مراد واخلي چې جنس دا جاءني رجل دی وې نو دا رجل دا مفرد پر راجل مطلب یو سړی نه درغله 2 او 3 سلوټ نه درغله لکه پوښوي فتكون تخصيص جنس ولا رجلان فتكون كرجلان دی وې جاءني رجل لا رجلان فيكون تخصيص واحد بیا تخصيص واحد وذلك لان اسم الجنس عامل للمعنيين اسم جنس لري دوه معنی احتمال لري الجنسيه یو د جنسیت او یو د عدد معین یعنی واحد ان كان مفردا او الاثنين ان كان مثنى زاد عليه ان كان مجمع جمعا لکه پوښوي فاصل النكره المفرده دي ازل بنكره مفرده کې دا خبره ده ان يكون لواحد من الجنس چې دا د جنس واحد پر راځي فقد يقصد بالجنس فقط بیا به صرف او صرف کله کله د جنس اراده کول کېږي وقد يقصد بالواحد فقط او کله کله د واحد خاص کېږي لکه پوښوي والذي يشعر في كلام الشيخ ودا خبرې دي چې خبردار ورکړي په دې سره کلام الشيخ په دلایل اعجاز کې الله فرق بين المعرفه والنكره چې معرفه او نکره په منځ کې فرق نشته في ان البناء عليه قد يكون تخصيص وقد يكون تقوى ووافقه دې نه وجوب ان شاء الله مذهب د سکات ذکر کوو لکه پوښوي به باندې نو ګوره دا سره دې سره ګوره خلاصه دا شو کنه چې کله حرف نفي دا مسلمین مخ راغلي کله حرف نفي دا مسلمین دا کله حرف نفي دا مسلمین مخ راغلي نو دا د متکلم نه دا کلام منفي کوي او د غیر د پاره ثابتای لکه ته ما انا قلت هذا د دې معنی دا چې دا خبره معنی ده کړي زمانه علاوه بل چرا کړی چې کله دا د نفي د متکلم نه کوي د نور د پاره اثبات کوي نو دې نو رسول غیری ټکی چې دا ویل سي دي لکه دې سری ویل سي ما انا قلت هذا ولا غیری ځکه دې در بداو شي چې ما انا قلت هذا سرزان نفي کو د نور د پاره ثابت کو او بل غیری کې د نور د پاره منطق کو نو دا ویل نه راوړي دي د دې په ذمہ کې چې ویلا ما انا رايت الا احد من شبيله او ما انا ضربت الا زيد من شبيله بیا وی کړه چې دا هو حلو چې کله حرف نفي د مسلمین مخ راشي وس که چته دا کلام د سوچ بری کې حرف نفي نه وا یا پکې چې نه دا حرف نفي راغلی و او دا مستثنا او دغه مسلمین ورستو راغلی و نو که چته حرف نفي چې دا په یو کلام کې راغلی و د سره پکې ونه د سره پکې ونه نو بیا کله کله به تخصیص ته پر راځي او تخصیص بیا دوه صورتونه دي چې یا خو د قصر قلبي او قصر افراد او یا برابر تقویت د حکم لپاره صحیح ده تقویت د حکم چې کله پکې زمير په پیری کوي او کچته فعل منفي وي مطلب دا حرف نفي پکې راغلی دا واغه د مسلمین ورستو راغلی نو دا کله کله تخصیص لپاره دي او کله کله تقوی لپاره دي پوښوي او دا ټول حاله خبره وي چې کله د مسلمین چې دا معرفي وي که مسلمین کې راو نو بیا کله د تخصیص د جنس لپاره دي او کله تخصیص د واحد لپاره دي پوښوي به معنی دا خلاصه بیانې